نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی رالو، جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال انی سائلک عما فی الدنیا والآخرة. هغه سړی عرض وکړو د الله رسوله د دنیا او د آخرت د امور متعلق چند سوالات تی زما په زړه کې دي، زه دا خواهش لرم د الله محبوبه چې تا نه تپوس وکړم. نبی علیہ السلام فرمایل سل عما بدا لک، وایه چې څه سوال هم کې په زړه کې د سم وي وکړه سوال. نو عرض کو یا نبی الله احب ان اکون اعلم الناس، اے دا الله محبوبه د الله نبی زدا خوخوم چې زه دې په دې ټولو خلکو کې د ټولو نه لوی عالم جوړ شم. نو څه وکم څه عمل وکم چې زه لوی عالم شم؟ نبی علیہ السلام فرمایل اتخذ الله تکن اعلم الناس، تقوا و پرهیزګاری اختیار کا، ته به په ټولو کې لوی عالم شي. کله چې په علم عمل راشي نو د دې مثال داسې دی چې یو پرنده ده او د هغه دواړه وزرې بالکل صحیح سلامتې دي. پرنده په خپل اختیار باندې هر طرف ته الوتی شي، هر طرف ته تلی شي. او چې علم وي او عمل نه نو د دې مثال د هغه پرندې دی چې یو وزرې وي او بله وزرې نه، نو د دې یو وزرې په وجه باندې دا پرواز نشي کولی، الوتی نشي، خپل مقصد نشي حاصلولی. د دې وجنا امام مالک رحمه الله به فرمایل چې دا علم دا د عمل نوم دی. کو علم باندې عمل نشي نو بیا دې ته معلومات وي، او معلومات دنیاوی خلکو سره هم د تا نه زیات وي. چې په علم عمل وي نو دا عند الله ډیر معظم مکرم دی، او که په علم عمل نه نو عند الله به اول د قیامت په ورځ هم دک سړی رانیول کېږي چې د علم په وجه باندې په دنیا کې شهرت دی. نو عمل اهم څیز دی. نبی علیہ السلام فرمایل اتق الله، پرهیزګاری اختیار کړه د الله نه ویریږه، تکن اعلم الناس، نو ته به په ټولو خلکو کې لوی عالم شي.